الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه متفق عليه. دا باب دے بیان د دې کې چې په مړي باندې بغیر د نوحه خانۍ او بغیر د چغو سورونه د جړا د جواز په باره کې. نوحه دا شریعت کې حرام ده. رسول مهربان صلی الله علیه وسلم د نوحه کوونکي او د نوحه په کولو والا باندې منع د هغې نه فرمایلي ده. او ابن ماجه کتاب الجنائز کی حدیث نمبر 1581 نبی صلی الله علیه وسلم فرمای نوح کوم کی زنانه و نارینه دوانه چې کمی چرته دوی بغیر د توبې نه مړه شول رب ورته تارکول لباس ور اغوندي او د دوزخ د شعلو کرتب ورته الله رب العالمین ور اغوندي. اور شاعر وائن عشق حسین نہ ذوق شہادت منکر سمجھ بیٹا ہے ماتم کو عبادت. نو حدیث ویل کیږي سړی د مړي د میت یا د څوک وفات شي دغه د وفات په دوران کې نازیبا الفاظ د خدای نه ادا کوي، د هغې سره سره چغې، خپل اختراع شو کول، خپل ګریوان شو کول، خپل ځان وهل د دین نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی. او هر چی د میت په وخت کې جړا ده نو هغه د انسان فطرت دی. لکه ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ عیادت وکړه او په دغه موقع د پیغمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام سره عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الته ورسېدو نو بې اختیاره به ژړا شو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د صحابه ولیدو نو دوی هم په ژړا شو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل تاسو اورئ نه یقینا چې الله رب العالمین د سترګو نه د اوښکو په بهولو او د زړه په غم باندې عذاب نه ورکوي، لیکن د عذاب د ورکولو وجه د انسان دا ژبه ده او د ژبې ته نبی صلی الله علیه وسلم اشاره وفرمایله. او همدغه رنګې د نبی صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم رضی الله عنه انس فرمایي رضی الله عنه چې کله د ابراهیم رضی الله تعالی عنه خواره نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو د ځنکدن په حالت کې د 14 میاشتو په دوران کې دی وفات شوی دی. د نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شوې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله رسول تاسو هم ژاړئ. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل اے عبد عوف دا د رحمت او شفقت دی. او بیا نبی علیہ السلام دوباره په ژړا شو وی فرمایل یقینا چې سترګې اوښکې وي او زړونه خفه دي، لیکن موږ به هغه وایو چې په کوم زموږ رب راضي. او بیا فرمایي وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إبراهيم من ستا په جدایۍ باندې یقینا چې غمزده یو خفه یو. د ژړا د انسان فطرت دی او یقینا چې څوک د چا د زړه ټوکړه وفات شي نو خامخا د هغه د سترګو نه اوښکې بهیږي، یا د چا زړه ته نږدې، یا د چا رشته داري، پلاري، موري، زوی، روري، خوري د انسان سترګې جاړي، زړه خفي. خو دغه خفګان مطلب دا هم نه دی چې انسان د شریعت د دایرې نه بهر ته وځي. د دغې دپاره هم الله رب العالمین موږ ته قانون مقرر کړی دی او هغه قانون دا دی چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په روایاتو کې زموږ مخې ته تیر شو
چې نبی صلی الله علیه وسلم هم جاړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ظلم خپه دي ځکه د زړه ټوکړه د ابراهیم دا غزوه هغه وفات کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوح نه کړی نبی صلی الله علیه وسلم د نوح نه منع فرمایلی دا زمونږ استاد ګورو چې کله زمونږ په معاشره کې څوک وفات شي په تور خاص د زنانه دا چې کله د میت خوا راشي یا به کور کې څوک وفات شي نو دوی الله صرف دې مونږ دې یو نعوذ بالله او الله د پزې په رضا وجلوي او الله د پزې خو دې زب مړوي جو خبر او الله دا دې ولې مړ کو دا ټول هغه خبرې دي نعوذ بالله چې دا انسان د تباہی سره مخامخ کوي لہذا زما ټول مسلمانانو ورونو خويندو د درخواست دی چې موږ ټول د الله یو الله رب العالمین خالق بزو او زمونږ د مرګ وخت مقرر دی زمونږ اجل الله لیکلی دی چې کله زمونږ نیټه مقرره شوه خپله نیټه باندې به موږ ځو د الله په دربار کې به حاضرېږو او زمونږ ارواح دا به زمونږ د جسمونو نه وځي دا زمونږ په تقدیر کې چې کله لیکلی شوي دي څنګه لیکلی شوي دي لکه پرون چې کومه دعا ذکر شوې وه چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو انا لله و انا الیه راجعون دا کلمات چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمای وای اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها دا کلمات وای اله العالمین دې من تبدید عمل توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين